د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو دوه زنانه وي هغوی روژه نیولې وه دا روژه پې دومره سخته شوه چې مرګ ته نږدې شو مرګ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خبر راغی وایي د الله پاک پیغمبره یو دوه ښځې دي خو روژې ډېرې سختې خرابې کړي دي مرګ ته نږدې شوي نور روژې نه شي ټینګولی څه وکړي نبی علیہ السلام یو پیاله راواغسته وایي دا دغې ښځو له ولېږئ او دوی ته ووایه چې په دې کې قی وکړئ الټۍ پکې وکړئ نو چې هغه یې وړه هغې له نو چې هغې ښځو پکې قی وکړو نو په هغې کې د غوښې تازه ټوکړې راووتې او تازه وینه پکې راووته ښځې هم حیرانه شوې چې موږ خو روژه نیولې موږ خو د سره غوښه خوړلې نه ده صحابه کرام هم حیرانه شو چې دا خو دوی غوښه او وینه راوغورځوله په دې کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هغه پیالې راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دوی د یو مسلمان غوښې خوړلې دي صحابه کرام حیران شو دې څه مطلب وی دوی د یو مسلمان غیبت کړی دی دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وه چې هغه غیبت ورته الله هم په ده کې غوښې او د وینو په شکل کې وښودو دوی د یو مسلمان غیبت کړی غیبت د دې نه معلومه دا شوله چې کوم